بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني صل على سيدنا ومولانا حال نو استفهام تعریف کړه او بیا استفهام سره منګه ادوات الاستفهام بیان کړو چې اول ادوات الاستفهام دی پای کې حمزه طلب تصور او تصدیق لپاره او بیا پای کې مسئولانو چې طلب تصور لپاره نو مسئولانو په کې شی او طلب تصدیق لپاره نو مسئولانو په کې شی بیا حل منګ ویلو چې حل طلب تصدیق لپاره فقط او حل بیا په دوه قسمه نه حل بسيطه او حل مرکبه بیا ما په ذریعہ سره د اسم وضاحت طلب کولای کیږي یا د اسم حقیقت معلومولای کیږي یا د خاص صفت مبارک ته پوس کولای کیږي او من جنن دا پدې کې دا عقلا او تعین طلب کولای کیږي په متا کې دا ضمانت طلب کولای کیږي زمانہ کا ماضی او کا حال او کا استقبال وي او ایان په دې سره زمانہ تعین کیږي زمانه تعین طلب کولای کیږي په زمانه مستقبل کې او بل دا چې هولناک سیس مبارک دی مبارک ته پوس کولای کیږي نن سبق یو با ادوات الاستفهام کې اوم نمبر حروف الاستفهام دي ته موږ نه وایو ها حروف الاستفهام کې او په ادوات الاستفهام کې فرق دی لکه ادوات دا عام ټکی دی حروف ته هم ویل کېږي او اسماء ته هم ویل کېږي ادوات دا عام ټکی دی اسماء ته هم ویل کېږي او حروف ته هم ویل کېږي حروف الاستفهام چې دا وې نه دی دا نو باسلام اسماء استفهام دي مثلا نو بدی کې اسماء نو کیف اوم نمبر جنن دا به کیف دی دا کیف به ذریعہ سره د حال تعین طلب کولېږي د حال تعین یعنی حال متعین کول پرې کې طلب کولېږي اگر ته چاته چې لکه کیف انت یعنی مطلب دا چې ستا حالت سره د حالت په باره کې تاسو کولېږي جو کې تخی نو تو اجرا صحیح او کنه جو ہے سقیم بیمار ما په یې باندې نو دا کیف به ذریعہ سره کېږي د حال تعین طلب کولېږي د حال تعین طلب کولېږي د اینا په ذریعہ سره د مکان تعین طلب کولېږي د مکان تعین د متا او اینا په ذریعہ سره د زمانه تعین او د اینا په ذریعہ سره د مکان تعین دی اینا تذهب معنا ته چرته دی اینا تذهب ته چرته دی مطلب انت کم طرف ته قصد چرنده دی کړه نو ته جواب کې ال البيت ها جو بیت دا ګوره زغره ظرف ته مکان دی ظرف مکان دی ته چې ال المسجد مسجد ته یا ال المدرسه مدرسه ته بازار ته جو ال سوق هر شی ولا شي دا عین په درې سره د مکان تعین چې دا طرف کولېږي د مکان تعین ته ته په درې دا غوړواله دي او چرته دي لکه نسبت پکې نه طلب کولېږي لکه څنګه چې په حال کې وکړه په حال کې نسبت طلب کوونه بلې کې پر عین کې پر کوي په کې ټولو کې پرې کې نسبت نه طلب کولېږي بلکې دا خاص چیز د پاره د کم چیز د پاره د لفظ وذکر شوی دی لکه عین د مکان د پاره مکان تعین د پاره کیف د حالت تعین د پاره پوهیږئ به باندې او ان د ان درې معنی دي ان په درې معنی باندې راځي ان کله کله راځي په معنی د کیف باندې ان چې کله کله راځي د کیف په معنی باندې کله کله راځي په معنی د من عین باندې او کله کله راځي په معنی د متا باندې پوه شئ کله کله راځي په معنی د سمانه د کیف باندې او کله کله راځي په معنی د من عین او کله کله راځي په معنی د متا نو چې په معنا د کیف باندې راځي نو اس کیف غتا مخ کوي لري چې کیف سره راځي د حالت د عین په او د من عین په معنا باندې راځي نو عین موږ ویل چې عین سره راځي مکان د تعین لپاره او چې په معنا د متا باندې راځي نو متا سره راځي نو معنی په باندې پوښوي نو دا ان د دې خپل معنا نشته خو یا به دا په معنا په معنا د کیف باندې وي یا په معنا د متا باندې یا په معنا د من عین باندې اوس کله چې د دین ورستو فعل لاغلو د متا نه د ان ورستو چې کله سره غلو فعل لاغلو برابر خبره ده کا فعل مضارع وي او کا فعل ماضی وي نو بیا به د ان صرف او صرف په معنا د کیف باندې وي صرف په معنا سمانی لکه ان یحیی هذه الله بعد موتها نو دل کې د دې معنی منکو کیف یحیی الله څنګه به الله پاک ژوند کوي مطلب دا چې په دې خبره باندې قدمه یقین دی چې الله پاک ژوند کول کوي خو چې څنګه به کوي دا حال د تعین په باره کې تاسو کول کېږي پوه شئ یا لکه کله په ماضي په معنا باندې غلي لکه فاتوا حرثکم ان شئتم نو ځل لګي تاسو راتلګو خپل پټی ته ان شئتم کیف شئتم
پوه شئ نو کدل کې دا ان په معنا د کیف باندې ورغلی نو بیا مانم غلطیږي حکم بدلیږي دا حرام باندې بیا سره واقع کیږي تاسو نور اصول شاشي کې تفصیل کړه دی نور الانوار کې بکوي د خیر سره هغه خبره باندې پوه شئ نو ان په معنا د کیف باندې کله راځي کله اوس ولې سوي برابر خبره ده کفعل ماضی او کفعل ان په معنا من اين باندې راغلی لګته یا مریم ان لکی هذا مریم علیه السلام حضرت زکریا علیه السلام دا غي تربیت کو زکریا علیه السلام استادو او مریم علیه السلام د کور والو خوردمو او دغه مو شاګرد دی و نو ځکه او په بیت المقدس کې چې دا اوسېدل او هغه لپاره د یو محراب روک کړو چې کله محراب ولګي عبادت خانه ته محراب ولګي عبادت خانه ته چې کله زکریا علیه السلام دا غي نه وته نو ور په هغه طرف ته جندا بجرند کو او چې کله عبادت زکریا علیه السلام راغی نو به موسم می وی جندا پرته وي به موسم می وی جندا پرته وي مطلب اوس په دې یخنۍ کې دا ګرمي ده دا ګرمۍ کې مالټي کې انوان نشته ده جو په دې موسم کې لکه مالټي کې انوانو او په یخنۍ کې لکه اندواني او امون او دانی جو په یخنۍ کې ورته هغه ملو زه مثال نو حضرت زکریا علیه السلام ته راغی وای قتل وی یا مریم ان لک هذا اي من اين لك هذا د کم زین د ستاره پر راځي د کم زین راځي د سی ونی وی چې ان لک هذا اے کیف لك هذا د ستاره پر څنګه راځي څنګه ونی وی د کم زین راځي هغه خبره باندې پوښوي ها او کله چې ان د په معنا متا باندې راځي دغه زر ان شئت زر ان شئت مطلب ده ملاقات کو څنګه کم ځای ته غواړي متا شئت زر متا شئت ماته شي کله چې ته غواړې چې ملاقات کوه نو بلې خبره باندې پوه شوئ ها نو ان په څو معنو باندې راځي په درې معنو باندې کمی دي د کیف په معنا باندې راځي او یا د من اين په معنا باندې راځي یا د متا په معنا باندې د متا په معنا باندې جو متا موږ ویل چې متا د پزره تر څه تعین کیږي د زمانه تعین چې انده طلب کولې کیږي اے زور ان شئتا اے زور متا شئتا ملاقات کوا کله چې هم تسګه غواړي او ان چې په معنا کې په معنا راځي ندی پہچان سره علامه سره او شرط ولدار ته دینو صبح سره غلي فعل برابر خبر ده فعل ماضی او فعل د فعل مضارع مثال خو په قران دی کتاب کې ذکر لري ان یحیی هذه الله بعد موتها او د ماضی مثال ما تستوي افات عرضكم ان شئتم کم لسم نمبر دا ادوات الاستفهام کم ده د کم بدل سره د عدد مبهم تعین کولای کیږي عدد مبهم یعنی یو مبهم عدد هغه کم لبستم تاسو څومره وخت تیر کړی دی لس ورځې تیر کړی شل ورځې تیر کړی دي نه مبهم عدد پوه شئ او کله کله د دې بدل سره د حدیث مبارک خبره کیږي د دغه د عدد پر راځي خو هغه مبهم نه د خبر د پاره هم راځي د خبر د پاره راځي لکه وکم من قريه کم من قريه وی خو نور عام طور باندې دا راځي د عدد مبهم د تعین د پاره عدد مبهم تعین د پاره کم لبیسم لکه سونه وخت کړه تاسو یو لسم نمبر دی د ایون دی د ایون په ذریعہ سره د دوو د سيزونو په منځ کې د یو تمیز د دوو د سيزونو په منځ کې د یو تمیز کول چې هغه یو دوه سيزونه د یو بل سره مشترک وي دوه سيزونه یو بل سره سوي یعنی په یو سیس کې دوه سيزونه چې دا مشترک وي په یو فعل کې دوه سيزونه مشترک وي دا ایون د دې لپاره دي چې په دوو کې د یو تمیز سره دا به مقصود وي په دوو کې د یو تمیز لکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې کافرانو او مسلمانان دا په دنیا کې خلک یو خپل خوخه بل خپل خوخه کوي او د قیامت په باندې پته ولګي چې اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا چې په دې دوه ډلو کې یعنی د مسلمانانو او د کافرانو په دوه ډلو کې کم یو بهتر دی د مقام په اعتبار سره نه دلته ایون ناغله دی یعنی ډله د مسلمانانو او د کافرانو نو په دې دوه کې د یو تعین د پاره چې د یو بګي جدا کول مقصود وي په دې ایون په ذریعہ سره د دوه د ایون په ذریعہ سره د دوه د سيزونو په منځ کې یو تمیز مقصودی چې هغه دوه سيزونه د یو بل سره په یو کار کې سوي مشترک وي په یو خبره کې د یو بل سره مشترک وي او بیا دې سره د دې په ذریعہ سره د زمان نوم ته پوښ کیږي او د مکان نوم ته پوښ کیږي د حال نوم ته پوښ کیږي
او د عاقل او د غیر عاقل په باره کې د ټول په باره کې تاسو کولېږي هغه پوه شئ دی باندې وګورئ تاسو 7 نمبر یعنی په ادوات الاستفهام کې وم نمبر چلنه کیف ہے کیف سے لپاره دي کیف یطلب بها تعین الحال طلب کولېږي د دې بسره تعین د حال یګه مطلب د دې بدل تر د حال تعین د طلب کولېږي کیف انه کیف انت وعین یطلب بها تعین المکان او اين بدل سره د مکان تعین د طلب کولېږي لکه اين تذهبون ته چرته دي نو بیا په جواب کې مکان نه دي الى البيت یا الى المدرسه الى المسجد الى السوق وغيرها وان تكون بمعنى كيف او ان تنه دري دا بمعنى سمند راځي د كيف من راځي نو ان يحيي الله بعد موتها وبمعنى من اين نو يا مريم ان لك هذا اي مريم عليه الصلاه والسلام د کوم ځای د ستاره بارا وبمعنى متى نحضر ان شئت نو د اول او د دریم د پاره دا خبره ضروري ده چې دین اوس بسره غلې فعل براغلې چې کله ان به معنا د کیف باندې راځي او کله ان به معنا د مکان باندې راځي نو دین اوس څه پکار دی فعل پکار دی فعل پکار دی برابر خبره ده ک فعل ماضی او ک فعل مضارع نو چې ان به معنا د کیف باندې راځي ناګي د مضارع مثال خو قرآن مجید کې د کتاب کې ذکر کړل دی ان یحیی هذه چې څنګه به الله پاک کیف یحیی هذه لو څنګه به الله پاک باندې کیدا کله ورسو دا مرګېدو دلینا حضرت عزیر علیه السلام په نا باندې دو بکری باندې تیر دونه کله په چتورو باندې پروتو او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها على ان يحيي هذه الله یا یقین هم شته وسنګ به حالات وسنګ حالات څنګه وکړي نو ان يحيي او چې په ماضي په معنا مثبت ماضي راغلی اما تصفات حرکم ان شئتم او بمعنى من اين هو وكم يطلب بها تعين عدد مبهم او د کم بدل سره د عدد مبهم تعین طلب کولېږي د عدد مبهم تعین طلب کولېږي یعنی عدد مبهم په بارګو لکه کم لبستم څومره وخت تر کړه تاسو وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما او أي طلب کولېږي د دې بدل سره جدا کول یو د دوه متشارکینو نه په یو د کار کې چې دا ډول سره مشترک وي په یو د کار کې يعمهما چې دوانو ته عام وي چې دوانو ته سوي عام وي أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين کم یو بلې فوټو کې اډوټه دي سوق دي مسلمانان او کافران خیر وردی مقام د سبه اعتبار سره د مقام په اعتبار سره د ځای په اعتبار سره ويسأل بها او دري ايون بدر اسره تبوس کو لګيږي ان زمانه د زمان نه همو هغه پوښوي د زمان یعنی دوه سيزونه دي او هغه باندې لکه زماني دي د زمان مبارک تبوس کو لګيږي او د مکان مبارک هم د حال مبارک هم د عادت او عاقل وغيره یعنی د عاقل او غیر عاقل مبارک هم کولېږي د پوس او حسب ما تضاف الیه یعنی په اعتبار دا سره کم څه دیتا اضافت کیږي لکه پوه شو به معنی ها نو نن سبق موږ څه ویلو په ادوات الاستفهام کې اوم نمبر دې دا کم یو دی کیف سره پر راځي د دې په طریقه سره د حالت په تعین طلب کولېږي او بلو عینا د عین په طریقه سره تعین کولېږي او ان وسمانو باندې راځي بدریو مانو باندې کم دي د کیف په معنا باندې د متا په معنا باندې او دا من عین په معنا باندې او کله چې په معنا د کیف باندې نو دې لپاره اوس څه ضروري دی فعل او فعل بیا عام دی په دې باندې پوه شئ تاسو ها او کم چې نن دې په طریقه سره طلب کولېږي عادل مبهم لکه پوه شئ په دې باندې ها او کله کله ماته سوي چې دې په دا دغه د پاروم راځي د خبر د پاروم راځي لکه کم اتیناهم من سمر منغا تیر کړی دي وکم یطلب بها تعین عدد مبهم واي يطلب بها او د عین په طریقه سره د دوو سيزونو د دوو د سيزونو په منځ کې د یو د میز مقصود وي چې هغه دوه سيزونه په یو کار کې سوي مشترک دوه سيزونه په یو کار کې هغه باندې پوه شوي دا واړو